ګرانو کتونکو الف خان شیرپوی ما دا څنګ کې چې مې بابا ناست دی نو دا صحت کارت ځپلی دی. په صحت کارت باندې یقینا ما ډېر بحث وکړو. چا نه چې تپوس وکړي نو په جیب کې مې 10 لکه روپۍ دي. هلکه څه کارېدلې کړي دي؟ په جیب کې مې 10 لکه روپۍ دي. هلکه څه کړي دي؟ یاره زما د مور اپریشن یې کړی، زما د پلار اپریشن یې کړی، زمې د بچي اپریشن کړی. ټیک ده، د اپریشن نه پس بیا څه صورت خالي دا خبرې بیا څوک نه شریکوي. ابلو په 400 کې هسپتال مخې ته جګړه وه. موږ ویل که څه چل دی؟ یو بل ته چې کوم دی نو ګریوانونو کې لاس اچولو. یو هفتې مخکې خبره ده، او ویډیو هم درسره بیا شیر کوم. په صحت کارت کې په اپریشن 24,000 روپۍ خرچه راغلی وه. د صحت کارت نه علاوه هغه 46,000 روپۍ راغلی وي. نو هغه وي چې اپریشن یې خو راله کړو، د 46,000 روپۍ چې زما ولګېدې، هغه هسپتال والا ورته وایي چې زموږ د دغې سره څه کار دی؟ موږ چې څه د صحت کارت سره کار و، بس هغه اپریشن هم دله وکړو، بس هم څیرلې نور ته پیښه و، کار دی پیښه. او داسې دم صحت کارت به راتلونکي وخت کې خو د حکومت پاتې شو ونه تښتېده، نو بس دا به ډېر جنګ جګړې هم را پیدا کړي. MRI پکې نشته، سټي سکین پکې نشته، دوایي پکې چاله نه ورکوي. خلکو دغه پروپیګانډا وي، یاره زمونږ په د کور اپریشن شو که نه، لکه ته څه نه ورکوې؟ یاره بس اپریشن پرې شو. کتونکو زه منم د ډېرو خلکو بېکاره شو دی. بابا هم زه اپریشن شوی دی، دغې نه هم زه انکار نه کوم. خو زه دا وایم چې د دې صحت کارت په بدله کې دی بابا له 10 لکه روپۍ ورکړی وي، دی به د خپل کاروبار مالک و، او ورسره 10 لکه روپو سره سره چې کم دی دا وړه چې دا دته کله حکومت ملاوېدو دا په هغه نرخ و، نو موږ به د صحت کارت منو چې د صحت کارت موږ ته پیدا شته. صحت کارت موږ ته څه پیدا ده؟ اخوا دې راباندې دومره ګراني راوستې ده، او زه به دې تاریان یم چې به زما جیب کې 10 لکه روپۍ دي، زه به کله سیرلی کېږم، کله به اپریشن کوم. دا ډېره ګرانه ده. دې بابا ته چې کوم دی دا چټ لیکلی شوی دی، او دا ستنې دي، او دا د 50,000 روپو دی. سروالې بروالې راغی څو 9,000 د 9,000 روپو ستنې دي. بابا نوم دې څه دی؟ صحت الله. د کوم ځای؟ ترنو. اپریشن دې کو چاله؟ خپلې ټبر ده، کور والی ده. د څه؟ د ملا. ښه څونه خرچه پرې راغلې؟ هغوی وایي چې 1.5 لک روپۍ پرې راغلې. 1.5 لک په صحت کارت کې. چې راتلې څونه دوايانې درکړې؟ چې راتلم نو بس یو ډبې ګولۍ راکړې کې 2 پلتې وي، او بیا یو 2 پلتې ګولۍ ورسره راکړې، نورې بېلې دقه یې راکړي دي. او وایي دا ستنې دي، دا به ځان له د بار اخلي، دا په صحت کارت کې دا سره وایي نشته. دا ستنې دې اوس ونه لګولې، دا 1.5 لک روپۍ سه بس لاړې. دا مو بس لاړې، او مریض راته سیوا کېږي. نن 3 ورځې چې دا ستنې ما نه دي راوړې، ما سره پیسې نشته. ما کله کور کې په رب مې د خدای قسم که د اوړو درک لګي، یاره که زما بچو ته اوس هم اوړو چای چیني پرتې، نو مسلمان به نه یم، د الله تعالی مسلمان به نه یم، بني ادم به نه یم، ستا بنده دی. زه د ترکاڼۍ کار کوم، زما خپل دکان نشته، خپل څه مضبوط کاروبار مې نشته. د بار مزدوري ده، که میله شوه خو ټیک ده، که میله نه شوه دغسې ګرځم کار پسې. بچي دې څو دي؟ بچي مې ما د خدای 5 جنکۍ دي، 15 هلکان دي. دې کې ما 3 هلکان د ښځې کړي دي، او 2 هلکان واړه دي، 4 مې جنکۍ واده کړي دي. 4 دې جنکۍ واده کړي دي. اوس دا د 9,000 روپو چې کم دی نو دا انجکشن دي، او خو دا تاونه والې. نو ګرانو کتونکو دغه اپریشن چې کم دی دا د دې ابس لاړه، بس بیا به کوي هغه جګړه چې وه 46,000 روپۍ، هغه وایي 46,000 مې پرې ده ولګولې، 24,000 صحت کارت نه کټ شوي. اوس مې هم د کوروالا چې کم دی نو وي دا ځای څښا دي، اوس به په دې هم نورې لګي. چا درته د اپریشن لیکلو؟ دا ډاکټر انصار علي صاحب هغه په خپله کړې هلته په مردان کمپلیکس کې، هغه په خپله کړې. خو ما ته یې وایي چې دا چېرته بل ډاکټر سره پې مشوره کړې وه چې اپریشن ضرورت ورته؟ ډاکټران خو نورو داخله کړې وه، اپریشن و هغه یې MRI وکړه هغوی په دې صحت کارت کې، په دې صحت کارت کې وله MRI وکړه چې ویې کتل دا واخېستا صحت کارت چې دی کې MRI کړی بیا د هغې پیسې به دې کېستې. بس الله دې ورسره وکړي. زما سوال مینت زاري منه، زموږ د مشرۍ خاطر وکړو. ستا د مشرۍ خاطر یې کړی کې دغه هم نشته، هغې هم پیسې. ډاکټر صاحب ډېر ښه سړی و، ډېر زیات ښه سړی و. خو ما ته یې چې بابا بس دا ستنې چې دي دا که دې صحت کارت کې وي که نه چې دا 12 مې کړل، دا به مې پکې درې کړی وي. کور دې خپل دی؟ کور مال د خدای خپل دی، او څه پوره پټې نشته دی. نشته. ښه ګرانو کتونکو دغه د موبایل نمبر د 0310 99 51 959 0310 99 51 959 د 9,000 روپو انجکشن ورته پکار دي. دس بابا سره تعاون وکړئ،
او د بابا دغه 1.5 لک روپۍ چې کوم په مریض باندې لګولي دي چې دا په ځای راشي خو د انجکشن ونه کړ نو مریض به زیات شي نو بیا به بل اپریشن کوي بیا به بل اپریشن کوي نو سړی غریب دی دې له راغلی ما ورته بابا زه خو د ویډیو کولی شم خپلو کتونکو ته به دې وښیم قسمت ته خپل دی دغه نمبر دی خو دې نه د سره نه کوې نو زما په دې اکاونټ نمبر دی ما ته هم رالیږلی شي بابا ته به زه ټلیفون وکړم بابا به راشي په کیمره به وله ورکړم خو زر وله وکړې مدد یې وکړې ډېره مننه خوشحاله